الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज मैं हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के نن به زه د حضرت مسیح موعود علیه السلام د نشانونو په حواله خبرو کوم، یعنی څه چې هغوی د خپلو نشانونو باره کې لیکلي دي. یوه اصولي خبره چې حضرت مسیح موعود علیه السلام په دې زمن کې ډېره واضحه فرمایلې ده هغه دا ده چې دا کم نشانونه چې ښکاره شوي دي یا مخکې به هم ښکاره کېږي د هغوی اصل مقصد دا دی چې خدای پاک په دې زمانې کې د هغوی په ذریعه د اسلام صداقت دنیا ته ښکاره کول غواړي. دا غواړي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مقام او مرتبه د دنیا ته ښکاره شي. په دغو نشانونو یو خوا د اغیارو او په اسلام باندې چې کوم خلک اعتراضونه کوي د هغوی خولې به بندې شي، او بل خوا مسلمانانو لپاره دا د حضرت مسیح موعود علیه السلام د صداقت ثبوتونه هم دي. یعنی هغوی هغه اجر الله دي چې خدای پاک د اسلام نشاط ثانیه لپاره را لېږلي دي. دلته به زه د براهین احمدیه نه یو اقتباس وړاندې کوم چې ته نه د هغوی د دغه بیان اظهار کیږي او د دې روح معلومیږي. هغوی فرمایي دا ټول اهتمام دې لپاره شوی دی چې کم خلک په حقیقت کې د سمې لارې شوق لري او د هغې لپاره کوشش کوي هغوی ته دې په مکمل طور دا ښکاره شي چې واړه برکتونه او نورونه هم په اسلام کې محدود او محصور دي. او کم خلک چې په دې زمانه کې د الحاد اولاد دي په هغوی دې د خدای پاک له طرفه حجت پوره شي او هر تن چې منصف دی هغه ته دې د هغو خلکو د فطرت شیطانی پوره ښکاره شي چې کم ظلمت سره ملګرتیا او د نور سره دشمنی لري او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اعلی مراتبو نه انکار کوي او د هغه عالی جناب په شان کې د خباثت نه ډکې کلمې په خوله راولي او په هغه افضل البشر ناحقه تهمتونه لګوي او د خپل انتهایی کورباتنه او د انتهایی بے ایمانه د لاسه دی خبره نه خبر نه دی چې په دنیا کې هم هغه یو کامل انسان راغلی وو چې نور لکه د انور غوندې تل راسي او تل لپاره په دنیا کې رڼا خوري. او دغه حقانی تحریراتو په ذریعہ د اسلام شان او شوکت په خپل د دشمنانو په اقرار ظاهر شي او داسې کمتن چې رښتونه شوق لري هغه لپاره دی د ثبوت لاره پرانستل شي او څوک چې دماغ لري د هغوی دماغ د پرانستل شي او دغه الهاماتو او د کشفونو د لیکلو وجه دا ده یعنی د حضرت مسیح موعود علیه السلام چې کوم الهامونه او کشفونه وو چې د دوی په ذریعہ د مؤمنانو د ایمان قوت زیات شي او د هغوی زړونو ته د اثبات او ډاډ ترلاسه شي او هغوی د په دغه اصلي حقیقت سره د کامل یقین پوه شي چې صراط مستقیم اسلام دی او اوس د اسمان د لاندې صرف یو نبی او یو کتاب دی یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د ټولو نبیانو نه اعلی او افضل او د ټولو رسولانو نه اتم او اکمل او خاتم الانبیاء او خیر الناس دی.
د هغوی په لاره چې انسان روان شي نو خدای بیا مومي او د ظلماتو پردې لري شي او په دې دنیا کې د رښتونې نجات نښې ورته ښکاره شي. او قرآن شریف چې هغه رښتونې او کامل هدایات او تاثیرات لري چې په حقانی علوم او معرف ترلاسه کیږي او د انسان زړه د بشري آلودګۍ نه پاک شي او انسان د جهالت، د غفلت او د شبهاتو د حجابونو نه خلاصي بیا مومي او د حق الیقین مقام ته ورسي. او د دغو کشفونو او د الهاماتو د لیکلو د پردي مذهبونو چې کم خلک دي د هغوی پر شهادتونو د دوی د ثابتولو یوه وجه دام ده چې تل لپاره یو قوي حجت د مسلمانانو لاسته راشي او دا کم ګنده خلک چې خدای نه یریږي او زړونه تور دي او په ناحقه د مسلمانانو مقابله ته راځي او هغوی سره کبر کوي، د هغوی مغلوبېدل او بې جوابه کېدل د تل لپاره خلکو ته ثابت او ښکاره شي. او په زمانه کې چې کم د ضلالت او د گمراهۍ هوا نن سبا روانه ده د هغې د زهر نه د حق طالبان او راتلونکي نسلونه د محفوظه پاتې شي، ځکه چې په دغو الهاماتو کې به ډېرې داسې خبرې راځي چې ظهور راتلونکي زمانې پورې موقوف دی. نو کله چې دا زمانه تیره شي او یوه نوې دنیا خپل مخ راښکاره کړي او دا کومې خبرې چې په دې کتاب کې لیکلې شوې دي د هغوی صداقت په خپلو سترګو وګوري، نو دا به د هغوی د ایمان تقویت لپاره ډیره فائدہ وکړي. د هغوی د ایمان تقویت لپاره به دا پیشنګویي ډیره فائدہ وکړي. دا د براهین احمدیه حواله ده. اړوندبي 4 جلدونه چې کوم دي د هغوی نه او هغه وخت چې د کومو الهاماتو او د کشفونو ذکر هغوی فرمایلی دي نو دا صرف هم هغه زمانې لپاره نه وو، بلکې هغوی فرمایي چې که راتلونکي نسلونه دا یاد وساتل نو هغوی به هم د دغو په ذریعه محفوظه پاتې شي او ډېرې پیشنګویي چې شوي دي هغه به راتلونکي وختونو کې ظاهریږي. دا ټولې پیشنګویي چې هغوی کړي دي دا هغوی ځان لپاره نه وي کړي، بلکې دا د اسلام صداقت ثابتولو لپاره وي، دې لپاره وي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقام او مرتبه مونږ ته دنیا ته ښکاره شي. حیرت کېږي مونږ ته په هغو خلکو چې دا روح نه لټوي خو اعتراض وکړي چې د مسیح موعود علیه السلام الهامونه چې کوم هغوی ته شوي وو دا داسې دي چې پکې اردو، انګریزي او عربي هر څه یو ځای دی. خدای پاک خو پابند کېدی نشي، د هغه خوښه ده چې په کومه ژبه کې یو څومره ځل یو الهام کوي او په یو وخت یو مضمون 2 یا 4 ژبو کې هغه بیانولی شي. بهرحال د چې کوم الهامونه وو نو د دوی په ګواهانو کې اغیار هم شامل دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم صداقت هغوی ته ښکاره شوی وو. کم خلک چې روحاني سترګې لري هغوی لپاره خو براهین احمدیه نن هم یو نشان دی. کم مضامین او نشانونه په هغې کې بیان شوي دي هغه نن هم ایمان زیاتوي او لکه څنګه چې حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایلی وو چې د راتلونکي نسلونه به د دغو خبرو صداقت وویني. یقینا چې دا مونږ ګورو نو ایمان هم پې زیاتېږي او مضبوطېږي. دا کتاب د حضرت مسیح موعود علیه السلام نور کتابونه هم د خلکو لپاره د هدایت وجې جوړېږي لګیا دي او دا یو نشان دی. خو چې د کومو خلکو زړونه ړانده دي هغوی د حضرت مسیح موعود علیه السلام نشانونو د هغوی د علم او د معرفت نه خبرېږي نه ویس پې نه پوهېږي. د خدای پاک په اطلاع چې کومه پیشنګویي حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایلی دي د هغوی ذکر په کښتینو کې هغوی داسې فرمایي د غیب کومه خبرې چې خدای ماته ویلي دي او هغه په وخت بیا پوره شوي هم دي د هغوی شمېر د 10,000 نه په هېڅ صورت کم نه دی. خو د نزول المسیح کم کتاب چې به اوس چاپ کېږي په هغې کې د نمونې په طور 1.5 د ثبوتونو او ګواهانو سره لیکلی شوي دي او زما یوه پیشنګویي هم داسې نه ده چې پوره شوې نه وي او که هغه 2 برخې لري نو یوه برخه به خامخا پوره شوې وي. که څوک په دې لټون کې مړ شي نو داسې یوه پیشنګویي به پیدا نه کړي چې زما د خولې راوتې وي هغه په
هغه د غیباره کې دا ویل شي چې دا پوره شوی نه ده خو که څوک په بې شرمۍ او په بې خبرۍ کې صحیح خوښه ویل شي. زه دا دعوه کوم چې په زرګونو پیشنګوۍ زما داسې چې ډېرې صفا پوره شوي دي او په لکونو خلک کې ګواهي ورکوي او کوم نبیان چې تیر شوي دي په هغوی کې د دې مثال د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه علاوه بل چرته نه ښکاري. که زما مخالفانو په دغه طریقه فیصله کړې وي نو د وخته به سترګې غړېدلې وي. او که هغوی د دغو پیشنګویانو مثال وړاندې کړی وي نو زه تیار یم چې ورله یو لوی انعام ورکم. خو که صرف په شرارت یا په حماقت دا وویلي چې فلانۍ پیشنګویي پوره نه شوه نو بیا زه دې نه بغیر نور څه کولی شم چې داسې خبرې خباثت او بدزنۍ طرف ته منسوبې کړم. که په یوې مجمع کې هم د تحقیق لپاره دوی خبرې کړې وي نو خپلې دغې خبرې نه به یا وروستو شوي وو یا بیا دې بې حیا بللی شوي وو. په زرګونو پیشنګویي پوره کېدل او د هغوی په پوره کېدو په زرګونو خلک چې ژوندي ګواهانو په تور موجود دي دا څه وړه خبره نه ده بلکې داسې دي چې لکه خدای چې چاته ښکاره شي په خپله. د نبوت د زمانې نه بغیر بلې یوې زمانې کې هم چا داسې مشاهده کړې ده چې په زرګونو پیشنګویي د بیانې شوي او هغه بیا لکه د رڼا ورځ پوره شوې وي. زه یقینا خبر یم چې په دې زمانې کې خدای پاک چې څنګه جوخت شوی دی او په سلګونو غیبي امور په خپل بنده ښکاره کوي لګیا دی نو د دې زمانې مثال به تیرو زمانو کې به ډېر کم څوک وګوري. د نزول المسیح کوم پیشنګویان چې هغوی ذکر فرمایلی دی هغوی نه به نمونې په طور 3 زره واخلم. فرمایي چې یا احمدو فادت رحمت والا شفتیک. وګورئ براهین احمدیه 15 مخ. ترجمه دا ده چې یا احمده ستا په خولې به رحمت جاری کیږي، بلاغت، فصاحت او حقایق او معرف په تعالی درکړي کیږي. نو ظاهر دی چې زما کلام هغه معجزه خیره ده چې څوک مقابله نشي کولای. د الهام نه پس د 100 نه زیات کتابونه او رسالې ما په عربی کې چاپ کړي دي خو هیڅ مقابله نه کړې شو. خدای پاک هغوی نظر او جبه دواړه راوشو کولو مال یې راکړه. بیا د یوې بلې پیشنګویۍ ذکر هغوی فرمایي چې وقالوا أن لك هذا إن هذا إلا سحر يوسر لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة لا يصدق فيه إلا سيفة الهلاك عدو لي وعدو لك قل أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وګورئ د براهین احمدیه 15 او 15 مخ. او ترجمه د دې دا ده چې دوی وایي چې دا مقام ته څنګه ترلاسه شو، دا خو یو فریب دی. مونږ به پتا تر هغه پورې ایمان نه راوړو تر څو چې خدای په خپل سترګو نه کتلې. دا خلک به د مرګ نه بغیر بل په یو نشان هم ونه مني. دوی ته وایا چې مرګ یعنی طاعون هم را روان دی، نو تاسو جلدی مه کوئ. فرمایي چې دا پیشنګویي د طاعون نشل کاله مخکې شوې وه. هغه طاعون تر ډېرو کلونو پورې بیا موجود و، په لکونو خلک ترې مړ شوي وو. بیا هغوی د یوې پیشنګویۍ بلې پیشنګویۍ باره کې فرمایي چې اصحاب الصفة وما أدراك ما أصحاب الصفة ترى عينهم تفيض من الدم يصلون عليك ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان وداعيا إلى الله وسراجا منيرا عملو. وګورئ براهین احمدیه 242 مخ. ترجمه یې دا ده د صوفي ملګري او څه خبرې چې صوفي ملګري څوک دي.
ته به د هغوی سترګې ګورې چې یو کې به ترې روانې وي، په تا به هغوی درود وایي او دا به وایي چې یا خدایه موږ د یو اواز ورکوونکي اواز واورېدو چې دا یې ویل چې خپل ایمانونه سم کوي او مضبوط کوي، او هغه موږ خدای طرف ته رابللو او د شرک نه لرې کولو، او هغه یوه ډیوه وه چې په ځمکه یې رڼا خوروله. ولیکه دا پیشنګویي چې په کومه زمانه کې چاپ شوې وه، هغه زمانه کې نه چرته صوفه وه او نه اصحاب الصوفه. دا براهین احمدیه په کال 1882 کې چاپ شوي کتابونه دي چې پکې دا الهامونه لیکل شوي دي. دې نه پس چې کوم مخلصانو هجرت وکړو او قادیان ته راغلل، هغوی لپاره صوفې او محمد خانې جوړې شوې وې. لږ وګورئ چې دا څومره عظیم‌الشانه پیشنګویي ده چې دا خبرې هغه زمانه کې ښودلې شوې وي چې د چا پام هم دې طرف ته نه شو تللی چې وخت به داسې راځي چې داسې مخلصان به په قادیان کې جمع کېږي، هغوی لپاره به صوفې جوړېږي. بیا وی فرمایي چې یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. وګورئ د براهین احمدیه 240 مخ. ترجمه دا ده چې مخالفان به اراده کوي چې د خدای پاک نور د خپلو خلو په پکو مړ کړي، یعنې ډېر مکرونه به کوي، خو خدای پاک به خپل نور تر کماله رسوي که کافران په څومره هم کراهت وکړي. دا د هغې زمانې پیشنګویي ده چې د دې سلسلې په مقابله کې مخالفانو هېڅ قسمه جوش و اشتعال نه لرلو، یعنې مخالفت خو اړوسوونه، خو بیا هم دا پیشنګویي شوې وه چې مخالفان چې څومره دي ختم شي. او بیا دې پیشنګویۍ نه 10 کاله پس هغه جوش وخیلی شو چې انتها ته خبره ورسېده، یعنې تکفیرنامه ولیکلی شوه، د کفر فتوی ولیکلی شوه، په سلګونو کتابونه او رسالې چاپ شوې او تقریبا ټول ملیان مخالفان شول. او زما تباه کولو لپاره یوه ذلیله منصوبه هم داسې نه وه چې دوی نه پاتې شوې وې، خو نتیجه یې دې نه بیخي بدله وه او دې سلسلې نوره زیاده ترقی وکړه. بیا وی فرمایي ان لم یاسمک الناس فیاسمک الله من عنده یاسمک الله من عنده وان لم یاسمک الناس. وګورئ براهین احمدیه ترجمه دا ده چې که دغه خلکو ته بچ نه کړي، یعنې د تباه کولو کوشش وکړو، نو خدای پاک په خپل اسباب پیدا کړي او تا به بچ کړي، او خدای به تا ضرور بچ کړي که دا خلک تا نه بچ کول غواړي. اوس وګورئ چې دا پیشنګویي څومره قوت او شان لري او د بچ کولو د لوز پکې تکرار شوی دی او ښه په ښکاره پکې دا لوز شوی دی چې خلک به ستا د وژلو او د ستا د تباه کولو کوشش کوي او دې لپاره به قسمه قسم منصوبې جوړوي، خو خدای پاک به تا سره وي او هغه به د هغوی منصوبې ورانې کړي او تا به بچ کړي. اوس سوچ وکړئ چې کومه منصوبه ده چې هغوی نه ده کړې، بلکې زما تباه کولو او زما وژلو لپاره خو قسمه قسم مکرونه شوي دي، د قتل مقدمې را باندې شوي دي، بې عزته کولو لپاره ډېرې منصوبې دوی جوړې کړې وې، د ټیکس لګولو لپاره دوی منصوبې کړې وې، د کفر او د مرګ فتوی را باندې شوي دي، خو خدای پاک دوی ټول نامراده ساتلی دي. خپل یو فریب کې هم دا خلک کامیاب نه شول. نو دا د مخالفتونو کم زورور طوفان بیا وروسته راغلی وو. د دې خبر ډېره موده مخکې خدای پاک ماله را کړی وو. خدای نه ویریږي، رښتیا ووایي چې دا د غیب علم او د خدای پاک تایید دی او که نه دی، او که دا دوی وي چې د عصمت لوز دا تقاضا کوي چې هغوی د هیڅ قسمه تکلیف را نه کړی شي، نو هغوی د دروغو مقدمو د لاسه عدالت کې د تلو تکلیف را کړی دی، ډېرې کنځلې راته کړي دي، په مقدمو د خرچ نقصان یې را کړی دی. خو د دې جواب دا دی چې د عصمت نه مطلب دا نه دی چې د لویو آفتونو نه چې د عصمت مطلب دا دی چې د لویو آفتونو نه چې د دشمنانو اصل مقصد دی هغې نه دې بچ کړی شم. ګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هم د عصمت لوز شوی وو، خو د احد په جنګ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوبل شوی وو، او دا پیښه د
عصمت د لوز نه پس راغلی و. همدغه شان خدای پاک حضرت عیسی علیه السلام باره کې هم فرمایلی دي چې او کففت بني اسرائیل ان که یعنی هغه زمانه یاده که چې ما بني اسرائیل چې د قتل اراده لرله تا نه منع کړل، تا نه مې ودرول. فرمایي چې دا خبره ټول مني چې حضرت عیسی علیه السلام د یهودیانو په لاس ګرفتار شوی و او په دا رم هغوی خجولی شوي وو، خو خدای پاک آخر د هغوی ژوند بچ کو. نو په اذا کففته کې عمده معنی دي لکه څنګه چې د والله یعصمکم من الناس دي. نو عمده درې څلور نمونې ما راخیستې وم دغه شان چې د هغوی کوم کتابونه دي هغه یو نشان دې باره کې هغوی فرمایي ځان لپاره د خدای پاک اجاز نمایي زه د انشا پردازه په وخت هم ګورم، ځکه چې کله هم زه په عربی یا په اردو کې څه لیکم نو دا محسوسوم چې څوک د دننه نه ماله تعلیم راکوي او همیشه زما تحریر که عربي وي که اردو وي او که فارسي دو برخې لري. یوه خو هغه چې ډېر په سهولت د لفظونو د معنو سلسله زما مخې ته راځي او زه یې لیکم او داسې لیکم چې په لیکلو یې ما ته هېڅ ګرانه نه راپېښېږي، خو په اصل کې د الفاظو هغه سلسله زما د دماغ د طاقت نه زیاته نه وي. یعنې الفاظو د هغوی معنی داسې وي چې که د خدای پاک تایید په یو خاص رنګ کې نه وي نو بیا هم سره د هغه په فضل ممکنه وه چې هغه د انسان فطرت لازمی خواصو کې چې څنګه قوت ایښی دی هغه ښه ډېر وخت پورې سره د سخت مشقت په کار راوستونه پس ما دا مضمونونه لیکلی وی. والله اعلم. خو زما د تحریر دویمه برخه خارق عادت ده او هغه دا رنګ چې کله زه څه لیکم مثلا که یو عربي عبارت دی او د عبارت په سلسله کې د داسې لفظونو حاجت راپېښ شي چې ته نه زه خبر نه یم نو د هغوی باره کې بیا د خدای پاک وحي د خدای پاک الهام او د خدای پاک وحي زما رهنمایي کوي او هغه لفظونه د وحي مطلوب په شان روح القدس زما زړه ته واچوي او په خوله مې جاري شي او هغه وخت د خپل احساساتو نه بالکل غایب یم. مثلا عربی کې راته یو ځل د یو لفظ پکارو چې د عیال د بسیاره سمه ترجمه وي خو زه د هغې نه خبر نه وم او هماغه لفظ د عبارت په سلسله کې مې پکارو نو فلفور مې زړه کې د وحي مطلوب په شان د زفف واچولی شو چې مطلب یې هم د عیال بسیاري وي. یا بیا مثلا د تحریر په کړای کې زما یو داسې لفظ پکار شوی و چې مطلب یې د غم او د غصې د لاسه چوپ کېدل وي. داسې یو لفظ نه هم زه خبر نه وم نو فلفور مې په زړه ویو شوه چې وجوم همداسې د عربي فکرو حل وي چې عربي لیکم نو په سلګونو فکري د وحي مطلوب په شان په زړه راته وارد شي یا بیا یوه فرشته هغه فکرې په یو کاغذ لیکلې راته وښیي او بعضې فکرې د قرآن آیتونه وي یا لږ تصرف سره د هغوی مشابه وي او ځینې وخت لږه موده پس خبر شو چې کومه فکره د خدای پاک له طرفه د وحي مطلوب په رنګ کې القا شوې وه هغه په فلاني کتاب کې موجوده ده او چونکې د هر څیز مالک خدای پاک دی نو هغه دا اختیار هم لري چې د یو کتاب یو ښه فکره یا د یو دیوان یو ښه شعر د وحي په طور زما په زړه نازل کړي. دا بیان مې د عربی باره کې دی خو دې نه هم زیاته عجیبه خبره دا ده چې ځینې الهامونه ما ته په هغو ژبو کې هم شوي دي چې زه ته نه بیخي خبر نه یم لکه انګریزي یا عبراني او سنسکرت وغیره لکه څنګه چې نمونه په برین احمدیه کې لیکلی شوې ده. قسم مې د په هغه خدای وي چې د چا په لاس کې زما ژوند دی چې د خدای پاک عادت ما سره عمده شان دی او دا نشانونه او دا د نشانونو په قسمونو کې یو نشان دی چې ما له راکړی شوی دی چې په مختلفو رنګونو کې د غیب امور په ما ظاهریږي او زما خدای د دې څه پروا نه لري چې کومه کلمه د وحي په طور ما ته القا کېږي هغه د عربی یا د انګریزي یا د سنسکرت کتاب کې چېرته لیکلی وي ځکه چې ما لپاره خو هغه هم د غیب معنی لري لکه څنګه چې خدای پاک په قرآن شریف کې د تورات ډېرې کیسې بیان کړې دي او هغې ته د غیب خبرې ویلي دي ځکه چې یهودیانو لپاره که هغه غیب نه وو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره خو هغه هم د غیب علم وو. نو همدغه راز دی چې د کم په وجه زه د معجزې په طور یو دنیا دې ته راولم چې په بلیغ عربی کې د ما سره د تفسیر نویسه مقابله وکړي. ګینه نو انسان څه څیز دی او د ابن آدم حقیقت څه دی چې په غرور او په کبر به یو دنیا خپل مقابله ته راوبلي. د حضرت مسیح موعود علیه السلام عربي کتابونه چې کم اثر
د حضرت مسیح موعود علیه السلام عربي کتابونه چې کوم اثر په دې زمانه کې په عربیانو کړی دی دا هغه یو څو مثالونه به اوس وړاندې کوم. هغه زمانه کې خو عربی کې د هغوی په مقابله څوک نو راغلي، خو نن هم چې عربیان په دې هکله کم اظهار کوي هغه لږ وګورئ. فلسطین نه یوه احمدي ښځه ده، هغه وایي چې د کومو خیالونو د کوم افکارو رواج دی د هغې په وجه زما عمده پوخ یقین و چې عیسی علیه السلام په اسمان موجود دی او په آخرنۍ زمانه کې به هغوی د اسمان نه نازلیږي او امت به د نورو اقوامو غلامی نه د تورې په زور خلاصوي او د تورې په زور به خلک هغوی اسلام کې داخلوي. نو ځکه ما ډېر په شوق د هغې ورځ انتظار کولو. بیا جومات سره زما تعارف وشو. دا تعارف زما د لیور په ذریعه شوی و. هغه به صرف دا نه چې ما سره اکثر د جومات باره کې خبرې کولې، بلکې د حضرت مسیح موعود علیه السلام عربي کتابونه او لیټریچر به هم هغه ماله راکولو. په هغو کتابونو کې ما بې مثاله او نایابه ملغلرې بیا مونده. د داسې معارف او مطالعه ما په خپل ټول ژوند کې مخکې نه و کړې. د بلاغت او د اعجاز نه ډک داسې عربي کلام چې د علم او د معرفت الماسونه پکې پراته وي ما لپاره یو نوی څیز و. داسې جواهر پارو په مطالعه د لوستونکي تعلق خدای پاک سره جوړېدل شروع شي. د مکمل اطمینان نه پس ما بیعت وکړو. بیا د الجزایر نه حجاز صاحب دی هغوی وایي چې د اسلام مسخ شده تعلیم او د قرآن غلط تفسیر د لاسه زه بالکل مایوسه شوی وم. د عالمانو تشریحات به مې چې اورېدل نو سوچ به مې کولو چې آیا دا د خدای پاک کلام کیدی شي. بیا د اردن د یو ملګري په ذریعه د احمدیاتو د حضرت مسیح موعود علیه السلام تحریراتو نه خبر شوم. د حضرت مسیح موعود علیه السلام تفسیر لوستو نه مخکې مې نفلونه وکړه او دعا مې وکړه چې خدای پاک د سمې لارې طرف ته زما رهنمایي وکړي. څنګه چې مې هغه لوستو نو شراسه در راته کېدو او د هغه کلام د هیبت د لاسه مې بدن پر پیدا شو او یقین راته وشو چې دا کلام د انسان نه دی بلکې دا د خدای وحی ده. بیا د ابوذر بن فراس صاحب دی وایي چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام څومره کتابونه چې ماته ترلاسه شو د هغوی مطالعې او بیا په MTA باندې باقاعدګۍ سره حوار المباشر پروګرام کتو نه پس د جماعت عقاید نه خبر شوم. شروع کې د جهالت او د تیرو پخوانی خیالاتو د لاسه ما فورن ما منفي رد عمل ښکاره کړی و، خو چې د قرآن د آیتونو د حدیثونو د خدایي سنت مطالعه مې په غور وکړه نو زړه مې مطمئنېدل شروع شو. وایي چې اوس زما مخې ته دوه لارې وې، یو خدا چې د اسمان نه د حضرت عیسی علیه السلام د نزول او د هغوی نه مخکې د دجال د راتګ انتظار وکړم چې د چا ځینې داسې صفات بیان شوي دي چې صرف خدای پاک سره زیبا دي لکه مړي راژوندي کول او داسې د پیریانو د کیسو په قرآن کې د ناسخ او منسوخ عقیدې پورې اون خلم یا بیا د حضرت احمد علیه السلام مسیح موعود یا بیا دا چې حضرت احمد علیه السلام مسیح موعود او امام مهدي ومنم چې اسلام د خرافاتو نه پاک کو او د اسلام ښکلی صحرا مخې ته راوسته د دنیا او غیر مخکې نه زیات ښکلی کا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دفاع هم فرمایلی ده. دوی وایي چې ما د خدای پاک نه ډېر مدد وغوښتو، ډېره دعا مې وکړه چې هغه د زما رهنمایي وکړي او د حق او د خپل رضا په لاره مې روان کړي. نو وایي چې ما جماعت احمدیه او د حضرت احمد علیه السلام طرف ته د زړه میلان محسوس کو. بیا وایي چې ما قانون هم لوستی دی او کله چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مده کې د حضرت مسیح موعود علیه السلام اشعار واورېده چې کله ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مده کې د حضرت مسیح موعود علیه السلام اشعار واورېده نو په بدن مې لړزه راغله او سترګو کې مې اوښکې وې او ما په زوره وویل چې داسې شعرونه یو مفتري نشي ویلی. د یو مفتري په زړه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره مینه څنګه کېدی شي؟ بیا یو اجمي چې دومره قوي فصیحه او بلیغه عربي جمع استعمالي نو دا د خدای پاک د تایید نه بغیر ناممکنه ده. بیا عباس صاحب د اټلی کې دوی عربي دی وایي چې د مولیانو د پوچګوۍ نه باوجود ما به MTA العربیه کتو او یو ځل مې حوار المباشر کتو نو په وقفه کې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د عربي قصیده راغله چې علمي من الرحمن ذی العلائی
بالله حسن الفتح لا بدهائی وی چې ما دا قصیده موریده او ورسره مې د حضرت مسیح موعود علیه السلام تصویر هم کتو ان تر دې چې بې اختیاره مې د خولې نه په اوچت اواز دا کلمات راووتل چې قسم په خدای چې دا خبره څوک دروغجن نشي کولی دا سړی لازماً د خدای فرستاده دی دا کلام چې د چا دی هغه د خدای او د هغه د رسول بې حرمتي نشي کولی بیا د مراکش خالد صاحب دی هغوی وایي چې د احمدیت سره پیژندنې نه پس په دې ډېر حیران وم چې محمدي راغلو لاړو او موږ د هغه باره کې اوس اورو په ښه سوچ ما د خدای پاک نه د رهنمای دعا وغوښته او د جومات عربي ویب سایټ باندې چې کم کتابونه دي د هغوی مطالعه مې شروع کړه ټوله نه وړومبی چې کم کتاب ما ولوستو هغه د اسلامي اصول کې فلسفي عربي ترجمه وه دا کتاب ما ډېر ځله ولوستو په دې کتاب کې مې چې د عدل او د احسان او د ایتاء ذی القربی مضمون ولوستو نو زما روح وجد کې راغله دې نه پس ما تبلیغ ولوستو او نور کتابونه مې هم ولوستل دغو کتابونو کې د روحاني دقیقو او د دیني معرف هغه دریابونه دي چې اکثر به زما په خوله دا فکر راتله چې ما خو یو خزانه بیا مونته زموږ یو بل تن دی اماده صاحب د هغوی باره کې علي طاهر صاحب لیکي چې زموږ په ویب سایټ د حضرت مسیح موعود علیه السلام مریم جوړېدو او بیا په هغه مریم کې د نفخې روح باره کې هغوی پوښتنه کړې وه په دې هغوی سره رابطه وکړی شوه او ځینې مضمونونه او د حضور علیه السلام اقتباسات هغوی ته ولېږلی شو هغوی ته ډېر متاثره شو او حقیقت ته ورسېده هغوی لیکي چې د حضور علیه السلام کتاب التبلیغ نه ما ته شرح صدر وشو او حیران او خوشحاله شوم چې په دې زمانه کې د نبیانو پر نوره کلام لوستو لپاره ماته ترلاسه شوی دی مخکې چې کم شکوک او شبهات ما لرل په هغوی راته ډېر افسوس وشو د یمن اطامي صاحب دی هغوی وایي چې د یو صحافي او د محقق په حیثیت حقیقت نه د خبرېدو ما ډېر شوق لرلو نو ځکه ما د جومات د مخالفانو کتابونه هم لوستي وو هغه کتابونو کې ما وکتل چې ناروا الزام تراشۍ نه پس خبره تکفیر ته رسېدلې ده او نور تحقیق چې مې وکړو نو په دې نتیجه ورسېدم چې دغو کتابونو کې هماغو زړو د غلطو الزاماتو نه بغیر نور اسم نشته خو بل طرف ته د حضرت مسیح موعود علیه السلام د عربي دانې غوندې معجزې وې دا هم د خدای پاک معجزه وه چې مهدي فارسي الاصل پیدا کړی و دا ضروري نه ده چې مهدي به عربو کې راتلو ځکه چې هدایت او نبوت صرف تر عربو محدود نه دی د نورې دنیا څه قصور دی په آخري زمانه کې د اسلام د غریب کېدو مطلب زما نظر کې عمده دی چې د دې نشاط ثانیه به د یو غیر عرب ملک نه شروع کېږي د حضرت مسیح موعود علیه السلام کتابونه مې چې ولوستل نو په دې نتیجه ورسېدم چې هغوی د اسلام صحیح تصور یو ځل بیا وړاندې کړی دی هغه تصور چې خلکو هېر کړی و یا وران کړی و اسلام د امن او د سلامتۍ نامه ده خو مسلمانان یو بل سره جنګېږي لګیا دي عمرې لګیا دي پکې څوک د یو داسې مهدي انتظار کوي چې هر څوک به وژني او څوک په دې انتظار کې دي چې د یو غار نه به امام مهدي راوځي خو یو جماعت احمدیه ده چې حقیقي امام مهدي منلی دی او د هغه په لار روانه ده بیا د ایران یو بیاض صاحب دی هغوی وایي چې زما پیدایش او پرورش په یو شیعه خاندان کې شوی و چېرته د شروع راځي د دین رجحان و مختلف دوی وایي چې مختلف ټي وي پروګرامونه به ما کتل او د کتابونو مطالعه به مې کوله خو اسلام به چې څنګه وړاندې کېدو په هغه به مې زړه ته تسلي نه کېده او دا خیال به راته راتلو چې دا څنګه اسلام چې وړاندې کېږي نو په هغې کې ضرور څه کمۍ یا خامي شته ځکه چې قرآن خو دا وایي چې خلک به په کثرت دې دین کې داخليږي خو نن سبا خو د خلکو اکثریت د اسلام حقیقت نه خالي دی په دې ماته دا یقین و چې کم مفاهیم د اسلام چې رایج دي د هغوی د سمون ضرورت دی وایي چې یو ورځ یو ملګري خپل کور ته راوبللم او MTA سره زما تعارف وکړو دې نه پس ما حوار المباشر او ځینې نور پروګرامونه وکتل چې پکې ستاسو د قرآن تفسیر په مختلفو مسلو جوړو علمي او حکیمانه خبرونه ډېر متاثره شوم په وړومبي ځل مې دا وکتل چې یو
چینل د اسلام باره کې په علمي طریقه خبرې چې په یو چینل د اسلام باره کې په علمي طریقه خبرې کیږي او پوښتنه کوونکي چې رابطه وکړي نو قوي دلیلونو سره هغوی له جواب ورکړل کیږي. بیا وایي چې عجیبه خبره دا ده چې د غیر احمدیان عالمان شیعاګانو له خو د مناظرو دعوتونه ورکوي، خو د جماعت احمدیه په مقابله کې صرف تکفیربازي، کنځلو او په بد رد باندې دوی اکتفا کوي، او دا ځکه چې هغوی د جماعت د قوي دلیلونو مقابله نشي کولی. وایي چې د جماعت احمدیه خلک قید کیږي او وژل کیږي، نو په دې ماته یقین شو چې د جماعت احمدیه مخالفینو سره د دغو کارونو بغیر نور هیڅ نشته چې اسلام په چې د جماعت احمدیه مخالفینو سره د هغو کارونو بغیر نور هیڅ هم نشته چې اسلام په بدناميږي. وایي چې کله هم زه MTA ګورم نو زما ایمان نور مضبوط شي. ستاسو دې عقیدې نه چې زه خبر شم چې قرآن کې هیڅ قسمه نسخ نشته، نو دا راته یقین شو چې تاسو اسلام سره مینه لرئ. دا مې چې واورېد چې حضرت مسیح موعود علیه السلام براهین احمدیه دې لپاره لیکلی و چې د اسلام فوقیت په نورو مذهبونو ثابت کړي او په اسلام چې کوم اعتراضونه کېږي د هغوی جواب وکړي، نو د اسلام تبلیغ باره کې ستاسو شک باندې مې هم یقین وشو. د حضرت مسیح موعود علیه السلام او د هغوی د خلفا کتابونه چې مې ولوستل، نو په دې مې هم یقین شو چې دا معمولي خلک نه دي بلکې د اسلام لیډران دي او دنیا د دوی د افکارو سخت اجت لري. حضرت مسیح موعود علیه السلام چې د عربی مهارت لپاره د عرب او د عجم خپل مخالفین را بللی وو، نو دا خو د مخالفینو لپاره یو زرینه موقع و چې خپل فوقیت ثابت کړی وي، خو هغوی داسې ونه کړی شو. نو د دغو دلیلونو په وجه ما سره د دې نه بغیر بله یوه لاره پاتې نه وه چې ما په حضرت مسیح موعود علیه السلام ایمان راوړی وی. د جومات د حقیقت نه خبرونه پس د دې تبلیغ کول اوس خپل فرض ګڼم. دغه شان بېشمېره واقعات دي، خو لکه څنګه چې ما ویلي وو یو څه به وړاندې کوم، نو وړاندې مې کړل. بیا د دغو نشانونو باره کې یو ځای کې حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي زه هغه ته یم چې د چا په لاس په سلګونو نشانونه ښکاره شوي دي. په دې زمانه کې څوک داسې شته چې په دې نشان نمایي کې د زما مخې ته راشي او په ما غالب شي. قسم دې په هغه خدای دی چې د چا په لاس کې زما ژوند دی چې تر اوسه 2 لکو نه زیات نشانونه زما په لاس ظاهر شوي دي، او شاید چې تقریبا 10,000 خلک داسې دي چې په خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی دی او هغوی زما تصدیق فرمایلی دی. او په دې ملک کې ځینې نامتو اوسبرګان چې اهل کشف وو او خپل 3-4 لکه مریدان هغوی لرل، هغوی د خوب کې وښلی شو چې دا انسان د خدای له طرفه دی. او ځینې پکې داسې وو چې زما د ظهور نه 10 کاله مخکې د دنیا نه رخصت شوي دي، لکه څنګه چې په لودیانې کې ګلاب شاه نومې یو زبرګ وو چې چا میاں کریم بخش مرحوم چې د جمال پورې اوسېدونکي وو، هغوی ته دا ویلي وو چې عیسی قادیان کې پیدا شوی دی او هغه به لودیانې ته راځي. میاں کریم بخش یو صالح موحد او بوډا سړی وو، هغه لودیانې کې ما سره ملاو شوی وو، دا ټوله پیشنګویي ما ته اورولې وه. نو په دې ملایانو هغه ډېر ازارولی وو، خو هغه هیڅ پروا ونه کړه. هغه ما ته وویل چې ګلاب شاه به هغه ته ویل چې حضرت عیسی علیه السلام ژوندی نه دی، وفات شوی دی، هغوی به دنیا ته واپس نه راځي. دې امت لپاره اوس مرزا غلام احمد عیسی دی چې د خدای پاک قدرت او مصلحت هغه د حضرت عیسی علیه السلام مشابه کړی دی او په اسمان د هغه نوم عیسی ایښودلی شوی دی. او هغه به فرمایل چې یا کریم بخشه هغه عیسی چې ظاهر شي نو ته به ګورې چې ملایان به د هغه څومره مخالفت کوي، هغوی به سخت مخالفت کوي خو نامراده وي. هغه چې دنیا کې ظاهر شي نو کمې د دروغو حاشیې په قرآن لګېدلي دي هغه به لرې کړي او د قرآن اصل صحرا به دنیا ته وړاندې کړي. په دې پیشنګویۍ کې هغه زبرګ صفا دا اشاره کړې ده چې میاں کریم بخش په دومره عمر بیا مومي چې عیسی به وګوري. اوس به موږ ګورو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې د ځینو خلکو رهنمایي څنګه فرمایلې ده. ځینې واقعات د حضرت مسیح موعود علیه السلام د زمانې دي او ځینې د هغې نه پس چې کومه زمانه ده د هغې واقعات دي. حضرت میاں عبدالرشید صاحب رضی الله تعالی عنہ بیانوي چې د بیعت تحریک ماته د والد صاحب او د یو خوب په ذریعه شوی و. ما رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب کې لیدلی و چې هغوی په یو کټ ملاس دي او ډېر ناجوړه دي. حضرت مسیح موعود علیه السلام هغوی سره ولاړ دي، داسې لکه چې څوک د یو بیمار تپوس کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د کټ نه د حضرت مسیح موعود علیه السلام په اوږه راپاڅېدل او دې نه پس هغوی یو لیکچر شروع کړ چې پکې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د صداقت باره کې بیان و.
دې نه پس مې په خوب کې ولیدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بالکل جوړ شول او د هغوی په مبارکې سرې رونق راغلو. د دې خوب تعبیر ما دا راوښکو چې اوس به اسلام د حضرت مسیح موعود علیه السلام په لاس راژوندی کېږي. نو د دې خوب نه پس هغوی وی چې ما بیا بیعت وکړو. همدغه شان عبدالستار صاحب ولایت عبدالله صاحب بیانوي چې ما خپل والد صاحب ته ویل چې موږ د حضرت عیسی علیه السلام د مرګ په مسله نه پوهېږو، د ژوند په مسله یې پوهېږو، ځکه چې ټول عمر موږ همدا مسله اورېدلې ده، نو موږ به دې لږ پوهې کوي. نو وایي چې زما والد صاحب موږ ته خپل یو خوب د بیت نه لس 8 میاشتې پس واورولو چې ما خوب کې ولیدل چې د دریای راوي په غاړه 2 خیمې لګېدلې دي. یوه خیمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده او بله خیمه د حضرت مسیح موعود علیه السلام ده. زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خیمې ته لاړم او هغوی نه مې دا پوښتنه وکړه چې دا د مسیح موعود دا و چې کوم زبرګ کړی ده دا څنګه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 ځل د ګوتې په اشاره وفرمایل چې دا تن ډېر لایق دی، ډېر لایق دی، ډېر لایق دی. مکمل شهادت کتو نه پس مې کامل یقین شو چې حضرت مسیح موعود علیه السلام په خپله دعوه کې رښتونی دي. ما ته د حیات او د ممات د مسلې ضرورت نه و. ایمان مې راوړو او په بیت کې داخل شوم. بیا د سردار کرمداد صاحب روایت دی چې ما حضرت مسیح موعود علیه السلام د بیت نه مخکې په خوب کې لیدلی وو او ما دا لیدلی وو چې یو سړک دی چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم او حضرت مسیح موعود علیه السلام یو ځای رو را روان دي. زه د هغوی مخې ته یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت مسیح موعود علیه السلام باره کې ما ته وفرمایي د ګوتې په اشاره 3 ځل چې دا د خدای له طرفه دی، دا د خدای له طرفه دی، دا د خدای له طرفه دی. په کال 1902 کې دوی وی چې کله دوی قادیان دارالامان کې چې کوم وړوکی جماعت ولته چې دوی بیعت کولو نو دوی چې مولیدل چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام ما هولیا و چې کومه دوی په خوب لیدلې و. په دې زمانه کې بیا موږ ننداره کوو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رهنمای محمد بن احمد صاحب چې په جرمني کې اوسېږي. هغوی وایي چې یوې مودې راسې مې سوچ کولو چې دا ولیکم، خو بار په لیکلو کې تردد پیدا کېدو، ځکه چې تر څو چې زه یو خاص روحاني کیفیت کې نه یم د خدای رضا نه محسوسوم تر هغې لیکلو له نه کېنم. وایي چې هغه وخت ما جرمني کې د انجینیرینګ تعلیم کولو. ماشومتوب او ځواني مې په سعودي عرب کې تېره شوې وه، چېرته چې د احمدیت نامه موږ نه وه اورېدلې. په کال 2004 یا 2005 کې ما ته په خوب کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت نصیب شو. ما ولیدل چې موږ یو ښکلي مینار کې یو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله ګوته د سپوږمۍ طرف ته اشاره کوله چې ښه پوره او موږ ته ډېره جوخته وه. د سپوږمۍ رڼا لرې پورې هر طرف ته خوره وه او په منځ کې یو دا مینار ولاړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو سیس طرف ته اشاره فرمایله چې زه ترې مخکې خبر نه وم. هغوی ما سره دومره د مینې او د شفقت سلوک کولو چې بیان ناممکنه دی. بیا هغوی تشریف یوړو. د هغوی په مبارکې سهرې د دنیا خلکو لپاره د فکرونو بار ښه ښکاره و. بیا زه راویښ شوم او داسې راته محسوسېده چې لکه د ځمکې نه بره یم. دې نه پس تر ډېرو ورځو پورې خلکو سره زما کلام او سلام ډېر کم و. په دې خوب زه پوه شوی نه وم. بیا یو ځل په کال 2007 کې زما والد صاحب ما ته دا خبره وکړه چې زه په ډېر حیران شوم. هغوی راته وویل چې په کال 1909 کې هغوی ته رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د پیدایش بشارت ورکړی و او دا فرمایلی ورته چې د ده نوم به محمد دی. او تر هغه وخته پورې زه د احمدیت نه خبر نه وم. بیا په سوریا کې یو ځل زما ورور ما ته د جومات ویب سایټ باره کې وویل. هلته ما د جومات د عقایدو او د تفسیر مطالعه وکړه. دا کوم زیات هماغه عقاید و چې وړوکوالي کې به ذکر مو خپلو ملګرو سره کولو. مثلا دا چې د دجال مطلب د نننۍ زمانې مغربي طاقتونو، صنعتي انقلاب او مادي جاذبیت او عیسایت خورونکي قوتونه دي. وایي چې یقین وکړئ چې ما به چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام کتابونه لوستل
حقایق او معرف به ملستل او د رڼا ورس په شان دا وی ښکارا صداقت به مې چې پکې لیدو نو جوړل به مې هر لفظ دا وی به زمارو ته ورګوزیدو. دا د ایمان دولت یو داسې دولت دی چې بیان ممکن نه وي. په نور باندې د جماعت د عقاید او غالبا هم واضحه ده. یقینا چې کوم جماعت د اسلام صحیح عقاید بیانې لکه دا چې قرآن د ناسخ او د منسوخ نه پاک دی، د هغې عقلي او منطقي تفسیر، د انبیا اسمت، د ختم نبوت تفسیر، د اسراء او د معراج حقیقت، دا هر څه د مسیح موعود جماعت ښکاره کولی شي. نن دې جماعت ته جزوي غلبه ترلاسه ده، خو جغت مستقبل کې به ورته کامله غلبه ترلاسه شي. د دمشق یو ملګری د رضوان صاحب هغه وایي چې د دمشق یونیورسټۍ نه د ریاضي او د آی ټي تعلیم مکملولو نه پس ما د کمپیوټر د مرمت کار شروع کو. ورسره مې د دمشق ځینې جماعتونو کې بالکانو ته قرآن خیلو. د دین علم ما چېرته ادارې کې نه بلکې په ذاتي کوشش او مطالعې مې ترلاسه کړی و. د یوې واقعې نه پس د خدای پاک معرفت ترلاسه کولو کوشش کې بوخت شوم. هغې نه پس چې وړومبی خوب ما کم لیدلی و، هغې کې ما لپاره پیغام دا و چې قرآن د علومو او د معارفو خزانه ده او د خپل د ژوند د ټولو مشکلاتو حل په دې کې ولټوه. ما چې کله په قرآن غور وکړو نو زما جولۍ د هغې په فیض او په علم ډکه شوه. یوه شپه په مونځ کې د خدای پاک په دې کول چې د خدای پاک دا کول چې الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون واورېده نو ډېر ویرېدم او خدای پاک نه مې د سمې لارې هدایت وغوښتو. هغه وخت دوه هلکان زما په دروازه راغلل او رانه د قادیانیت باره کې پوښتنه وکړه. ما د قادیانیت د کفر باره کې یو کتاب راواخیستو او هغوی ته مې اورول شروع کړو، خو یکدم راته عجیبه شان احساس وشو او کتاب مې بند کړو. ورته مې وویل چې ما ته ښکاري زه څه لویه غلطي کوم لګیا یم، ځکه چې زه د یو داسې جومات باره کې تاسو ته وایم لګیا یم چې ما ورسره چېرې خبرې نه دي کړې او زه صرف هغه خبرې کوم چې کومې اخوا دېخوا نه اورېدلې شوې دي. بیا وایي چې زما تعارف یو احمدي مکرم بدر صاحب سره وشو. هغوی ماله د حضرت مسیح موعود علیه السلام کتاب اسلامي اصول فلسفي راکو. دا کتاب تر هغې بیا ما لاس نه کېنښودو تر څو مې چې ختم کړی نه و او ما محسوسه کړه چې د دې تن ټول وجود د اسلام نه ډک دی. دا صرف هغه اسلام نه نقل کوي چې کوم چا اخوا دېخوا نه اورېدلی وي، بلکې د په خپله د اسلام تجربه کړې ده. دا ضرور د خدای پاک څوک مقرب انسان دی. په دې کې چې کوم موضوع زه د ټول نه زیات متاثره کړم، په هغه کتاب کې چې کوم موضوع زه د ټول نه زیات متاثره کړم هغه د خدای پاک د وحي او د هغې د عدم انقطاع موضوع و. ځکه چې شپږ میاشتې مخکې ما دا خوب لیدلی و چې زه د خدای پاک مخې ته ولاړ یم. خدای پاک ما ته دا فرمایي چې آتیتک ذرة الواتی، یعنی ما تعالی یو داسې ذره درکړه چې تا به بچ ساتي. زه پې پوه نه شوم، خو د شرم د لاسه مې د خدای پاک نه تپوس هم ونه کړی شو او دا عرض مې ورته وکړو چې سمم وطاعتن. په دې راته یو فرشته د یو جنګیالي په صورت کې ښکاره شوه، وسله وغیره هم په تن وه. او فرشتې ما ته وویل چې خپل ملګري باسط ته ووایه چې لا اله الا الله سره دې ونښلي. دې نه پس ما د حضرت مسیح موعود علیه السلام ټول عربي کتابونه ولوستل او ډېره فایده مې ترې ترلاسه کړه. د مسیح موعود علیه السلام کلام په ما لکه د جادو اثر وکړو. دې نه پس چې ما استخاره وکړه نو دا آیت مې واورېدو چې عبدا من عبادنا آتیناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. او بیا دویم ځل ماته رسول الله صلی الله علیه و وسلم زیارت وشو او زما په پوښتنه هغوی فرمایل چې د دې زمانې کمې فتنې دي هغوی نه بچ کېدو لپاره صرف مرزا غلام محمد د نجات سفینه ده. بیا د افریقې کومو خلکو چې ځینې نشانونه کتلي دي، زمونږ مبلغ عبدالمالک صاحب سره د خپلو دوه ملګرو
د مونسینامې علاقې ته تبلیغ لپاره تللی وو، خو د هغه ځای هلکانو ښه شور شار جوړ کړو، نو دوی مجبور شو چې خپل تبلیغي نشست بند کړي. بله ورځ د هغه ځای خلک خپل یو پروګرام لپاره راجمع شول، نو ناګهانه تیز هوا چلېدل شروع شوه او په ظاهره د باران هېڅ امکان نه و، خو یکدم ګوره ورېځ هم راغله او سیله او باران شروع شو او د هغوی ټول پروګرام خراب شو. په دې واقع د هغه ځای خلکو دا محسوسه کړه چې دا طوفان د خدای پاک د غضب نشان و چې احمدیان د تبلیغ نه منع کولو په وجه ظاهر شوی و. نو د دې په نتیجه کې 140 تنه په احمدیت کې هلته داخل شو. بیا د نایجیریا نه یو رپورټ دی چې هلته اودولو کلی او د هغه کلي نه چارچاپېره علاقې کې تبلیغ کېدو، نو ډېر زیات مخالفت وشو. لږې مودې پس د هغه کلي نه یو زلمی هلک بشیر راغلو او ویل چې هغه خدای پاک ته دا دعا کړې وه چې که دا احمدیان رښتونې نه دي نو دوی په تکلیف کې مبتلا که، او که رښتونې دي نو مخالفان په تکلیف کې مبتلا که چې یو نشان شي. نو وی چې یو 15 ورځې پس ما وکتل چې مخالفینو کې 2 تنه بیماران دي او ډېر تکلیف کې مبتلا کېدو نه پس هغوی مړه شو. نو ما ته دا یقین شو چې دا جومات د خدای پاک له طرفه دی او زه په رښتونې زړه په دې ایمان راوړم او احمدي کېږم. بیا په بورکینافاسو کې دودغونو مې یوه علاقه ده، هلته نه لیکي چې د تبلیغ په سلسله کې د مختلفو کلو دورې نه پس یو کلي ته ورسېدو چېرته چې زموږ 100 ممبران دي. نو هغوی راته ویل چې مربي صاحب د ډېرې مودې راځي دلته باران نه دی شوی او موږ هېڅ کرونده نه شو کولی. خاکسر ورته ویل چې راځئ خدای پاک ته دعا وکړو او د استسقا مونځ به وکړو. سهار 10 بجې به د استسقا مونځ وي. د کلي ټول خلک خبر کړي. چې خلک خبر شو نو د کلي غیر احمدي مسلمانان سره د خپل امام دې مونځ کې شامل نه شو. وایي چې په مونځ کې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د مسیح موعود علیه السلام له رویه خدای پاک نه دا غوښتل چې یا زما ربه دغو خلکو د ځمکې دا تنده سړه کړه، زموږ دعاګانې واوره او نن دې خلکو ته دا نظاره وښایه. نو خدای پاک د احمدیانو ماشومانو ښځو د بوډاګانو دعا واورېده او هماغه شپه ښه تیز باران وشو. دوی وایي چې موږ خو د مونځ نه پس تبلیغ لپاره بل کلي ته لاړو، خو سهار د ماسو جومات خلک سره د دې پیغام را ورسېدل چې خدای پاک په خپل فضل زموږ کلي کې دا وړومبی دومره تیز باران ورېدلی دی او دا د خدای پاک یو لوی فضل و. په دې واقع عیسایان او غیر احمدیان ډېر متاثره شول او په نتیجه کې نوي بیتونه هلته شوي وو. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي پکار دی چې زموږ د جومات د خدای پاک سره یو رښتونی تعلق وي. هغوی ته شکر کول پکار دی چې خدای پاک هغوی همداسې نه دي پرېښي، بلکې د هغوی د ایمان قوتونه د یقین درجې پورې زیاتولو لپاره د خپل قدرت په سوونو نشانونه ورته ښیلی دی. خدای دې وکړي چې موږ د هغه خلک شو چې خدای پاک سره یې رښتونی تعلق پیدا کړي. داسې تعلق دی موږ هغه سره پیدا کړو چې هغه دی زموږ هر تن داسې کړي چې خپل یو نشان لري او زموږ ایمانونه دې زیات کړي او په راتلونکي نسلونو کې د موږ همدغه روح پیدا کړو چې خدای پاک سره هغوی یو رښتونی تعلق جوړ کړي او همیشه د جومات وفاداران دې اوسي. د حضرت مسیح موعود علیه السلام بیت ته راغلي یې نو د دې قدر وکړئ. خدای پاک دې زموږ نسلونو کې هم ایمان قائم وساتي او نور دې زیات کړي. دا وخت یو افسوسناک خبر دی. 2 جنازې به موږ نن کوو د جمعې مونځ نه پس. وړومبۍ جنازه د مکرم رضی الدین صاحب ده چې د مکرم محمد حسین صاحب زوی و. په 8 فروری 2014 کار لپاره دوی د کور نه وتي وو چې شهید کړی شو. ان لله و انا الیه راجعون. کراچۍ کې و دوی، وراره او اهلیه ورسره وو. کراچۍ کې هغه ورځ هړتال و. اهلیه ورته ویلي وو چې نن مزه، خو بیا ما هغوی تیار شول او کار له روان شو. کور نه ایله لږ مخکې تللي وو چې په موټر سایکل سواره 2 نامعلومه وسلوال راغلل او په دوی ډزې وکړې. یوه ګوله د دوی په مری ولګېده چې د ساه نالی ورله زخمي کړه. وراره یې ورسره و خو بیا کور ته لاړو چې خلک خبرې کړي او اهلي فوراً دوی هسپتال ته بوتلل. هلته ډاکټر خپل پوره کوشش وکړو خو زخمونه دومره و چې مکرم رضی الدین صاحب جام شهادت نوش کو. ان لله و انا الیه راجعون.
دوی د محمد حسین مختار صاحب زیو د شهید مرحوم نیکونه د منډر ضلع پونچ د دوی نیکونه د منډر ضلع پونچ کشمیر وو. د منډر نه دوه مشران قادیان ته تللي وو. د حضرت مسیح موعود علیه السلام بیعت یې کړی وو او واپس چې هغوی راغلل نو تبلیغ یې شروع کړو. د هغوی په تبلیغ د شهید مرحوم غور نیکه مکرم فتح محمد صاحب بیعت کړی وو او احمدیت کې داخل شوی وو او د احمدیت کې د شاملېدو توفیق ورته ترلاسه شوی وو. د شهید مرحوم د نیکه نوم مختار احمد صاحب وو. د پلار نوم یې محمد حسین مختار وو. پاکستان جوړېدو نه پس دا خاندان ګوی ضلع کوټلی کې آباد شو. وروسته بیا په کال 1992 کې دوی کراچۍ ته کډه یوړه. اف اے پورې دوی تعلیم کړی وو. تعلیم نه پس 13 کالو راځي په یوه فیکټرۍ کې دوی کار کولو. د شهادت په وخت عمر 26 کاله وو. ډېر همدرد او مخلص انسان وو. هر چا سره په ښه زړه او په ښه اخلاق ملاوېدو. خلافت سره عشق لرلو. د عهدیدارانو د نظام به ډېر احترام کولو. هیچا سره به هم چېرې د جګړې تر حده خبره نه ورانوله. شهادت نه پس غیر احمدي ملګرو هم دا ویل، د دوی چې کوم غیر احمدي ملګري وو هغوی هم دا ویل چې چېرې هم چاله څه تکلیف نه ورکړی او نه د شکایت موقع چاله ورکوله. چېرې د شهادت ارمان به بار بار کولو. د شهادت نه یو څو ورځې مخکې دوی دا خوب لیدلی وو چې یو هلک تبر نیولی دی ورپسې روان دی او ناګهانه په دوی ګزارو کې نو په دې د دې سترګه غړېدلې وه. د دوی اهلیه وایي چې د شهادت نه 2 ورځې مخکې مې دا خوب لیدلی وو چې زما د خاوند واده کېږي لګیا دی او بیا ګورم چې په کور کې جنازه پرته ده. وایي چې جوخت مې د پلار کور دی نو زه منډه کوم هلته لاړه شم نو هلته هم یوه جنازه پرته وي نو بیا بیخه شم. د شهید مرحوم پلار دا خوب لیدلی و چې مشر زوی محمد احمد ورله راشي او ورته وایي چې تاسو سره د 19 ورځو وخت پاتې دی. د خدای پاک په فضل دوی موسیو په جوماتونو کې چې نن سبا خدام کمې ډیوټۍ ورکوي په هغوی کې به اکثر ډېر فعاله وو. پلار یې ډېر بوډا دی، 80 کاله عمر دی، 13 کالو راځي معذور هم دی. شهید مرحوم د خپل خاندان یوازې کفیل و. د مور پلار هم او د ماشومانو هم. د دوی وروڼو ته هم دړکې ورکړې کېدې نو ځکه هغوی د دې ځینې تللي وو. هغوی چې لاړل نو بیا دوی ته دړکې ورکړې کېدې. په غمزپلو کې د مور پلار علاوه اهلیه محترمه نصرت جبین صاحبه ده او د 2 میاشتو یوه لور ده عطیت النور یوه لورې ده. وروڼه یې شته او د هغوی بیا زامن دی. خدای پاک د شهید درجې زیاتې کړي او مور پلار ښځه او لور د هغې خپل حفاظت کې وساتي او صبر او د حوصلې توفیق دې ورته عطا کړي. دویمه جنازه د خالد یوسف صاحب ده چې په 9 فروری کال 2014 په فضل عمر هسپتال ربوی کې د 46 کال عمر کې وفات شوی دی. ان لله و انا الیه راجعون. ډاکټر صاحب موسی وو. په بهشتي مقبره کې د هغوی تدفین شوی دی. د هغوی والد صاحب سیټ محمد یوسف صاحب د نواب شاه د ضلع امیر وو. هغوی په 9 ستمبر کال 2008 شهید کړی شوي وو. د دوی مور هم په نواب شاه کې اوسېږي. خدای پاک ورله 3 لوڼه او یو زوی ورکړی دی. امت الشافی، ادیبه یوسف، ایان احمد د زوی دی د 9 کالو او ایمان خالد د 15 کالو. خدای پاک د مرحوم درجې زیاتې کړي. د دوی ماشومانو له هم صبر او حوصله ورکړي او خپل حفاظت کې دی وساتي. د پلار د شهادت نه پس دوی ربوی ته راغلي وو او ډېر ښه ډاکټر وو. دوی هلته هم په نواب شاه کې هم د غریبانو ډېر خدمت کړی وو. خو حالات چې خراب شو نو بیا هلته نه دوی فضل عمر هسپتال ته راغلل. د ENT رجسټرار وو او مریضانو سره به د دوی ډېره ښه رویه وه او په کومه ورځ چې دوی په هسپتال کې داخل شوي وو نو هغه ورځ هم مریضان کتلي وو. د خدمت جذبه ډېره لرله. خدای پاک دې د هغوی درجې زیاتې کړي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر